او دغه رنګه د دې خبرې څخه معلومیږي چې لکه څنګه چې زناکاري څومره حرام عمل دی، لہذا نو خاص دغه رنګه سروز اوریدل هم حرام عمل دی، سخترین حرام عمل دی. لکه تر دې پورې په کنز العمال 99 نمبر صفحه 15 نمبر جلد کې یو روایت راوړي چې د مدینه منورې سردار محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې زه د موسیقۍ د آلاتو د ماتېدو دپاره رالېږل شوی یم، لہذا د ګانې ویلو والا که نارینه دی که ښځه ده چې پر دې باندې ګټه کوي، غزلې وایي پر دې باندې ګټه کوي، یا کم کمپیوټرانو والا چې بیا د دوی ظالمانو د دغه مردار خورو غزلې سره ورکوي، نو د دې ګټه حرامه ده. رسول الله فرمایي او بیا فرمایي چې ای امته، ای زما امته، دغه رنګه پر زناکارۍ باندې ګټه کول حرام دي، او الله جل جلاله پر خپل ذات مقدس باندې دا خبره لازم ګڼلې ده چې د کوم بدن نشونما په حرام مال سره سوي نو هغه به جنت نه داخليږي او سخترین عذاب الله جل جلاله په ورځ قیامت او په جهنم کې ورکوي. چې د کوم چا نشونما په حرام مال سره سوي نو اوس زه وهغه نارینه او ښځینه ته وایم چې خپل عزت یې په 1000 یا په 2000 روپۍ باندې خرڅ کړي، یا کم لوتي چې په لواطت باندې اخته یي، العیاذ بالله په لواطت باندې پیسې ګټي، یا کومه ښځه چې په زناکارۍ باندې اخته یي، په 1000 او په 2000 روپۍ باندې د خپل عزت او د خپل ضمیر د خپل انسانیت او د خپل مسلمانۍ خرڅ کړي، او هغه ډمانو او سندرو ویلو والا ته وایم، او دغه رنګه د هغه کمپیوټرانو والا ته وایم چې هغه بیا دغه ډمانو دمتوب شایع کوي چې تاسو ولې صرف د عارضي چند پیسو په خاطر و جهنم ته او د الله جل جلاله و هغه عظیم عذاب ته دعوت ورکوي، د چند پیسو په خاطر باندې ولې عذاب ته دعوت ورکوي. ما دلته چې یو ویډیو راښکاره کړه، یو ځای راکړه شروع 2-3 کسان دي په بي کې پیسې راخېستي، بیګونې غټ بیګونې، یو بیګ ورته نیولي، دا بل په دواړو لاسو دا پیسې راکاږي، پر دا ډمې باندې غورځي، پر دا ډمان باندې غورځي، ما ته ژړا ما ته پراله مالیا په داسې زمانه کې پیدا کړو. د دې پیسې خو پر تا باندې یاره د الله جل جلاله شکر پر تا باندې واجب دي، شکر یې وکړه. دا خو د هرې پیسې ظالم حساب کېږي. دلته اوس د مدرسې په باره کې درته ودرېږم، ظالم خو 1500 خبرې راته کوي، که یو مسلمان مسکین درته ودرېږي 1500 خبرې ورته کوي، که یو همسایه او یتیم درته ودرېږي 1500 خبرې ورته کوي، او پر ډمو پر ډمانو باندې بیا دا پیسې در کم غورځي. هغه چې ما ته ویډیو راښکاره کړه هغه ما هغه ته مال خوا مه بدوه. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې حلال پیسې به پر حلال لار باندې ځي، حرام به پر حرام لار باندې ځي. قسم په خدای چې دا پیسې حرام دي، والله که حلال ده چې پر حرام باندې ځي، یا چې په دې ودو کې پر دې ډمانو باندې ځي، پر دې سروزګرانو باندې ځي، د خلکو پر تکلیف باندې ځي، پر دې ټکانو باندې یو ګولې ظالمه په 100 پیدا په 100 روپۍ ده، په 1.5 پیدا خلک دغه شپه چیر ودو څونه ګولې استعمال سولې ټول شپه خلک جنب تکلیف د دې حساب الله تعالی نور سره کوي. نه قسم په خدا کولاش دي، فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. د پیسې د پایې او د سکند حساب ما دي در په ذات قسم دې تاسو سره بکیږي. زه ودې کسان ته وایم چې د خدای د پاره وي، د خدای تعالی او عذاب ته دعوت مور کوي د خدای د پاره، او د غرنګ او هغه شاعرانو ته وایم چې کوم شاعران و داسې ډمانو ته سندري ور کوي، خپل اشعار په دار کوم ډمانو باندې خراب کړي، دغه شاعرانو مکمل په ګناه کې سره شرکان دي. لہذا دا ټول په ګناه کې اعلی سویه دي، ټول کله کمپیوټر والا رښت دي غزلي سره کوي، که هغه کسان دي چې غزلي وایي، که هغه کسان دي چې سروز دربي، که هغه کسان دي چې راولي، که هغه کسان دي میموري ورډه کوي، که هغه کسان دي چې آیوري، که هغه کسان دي چې هغه شعر جوړ کړي و دې ډمان کې ور کړي، دا ټول په ورځ د قیامت او په جهنم کې به سره یو ځای، ټول په ګناه کې سره شرکان دي. مطلب که شاعر یې، که ډم و سندرغاړی او که کمپیوټر والا او که د سندرو او سروز اورېدونکي، دغه رقم نو دا نور کسان چې کوم کسان د سروز سره تعلق لري، دا ټول چې په ګناه کې او عذاب الهي کې سره یو شي. او دغه رنګ کله هر کور مشر په دې باندې خبري چې د مور یا میرمنه یا لور و خور یا زوی ولمسیان دا د سروز اورېدو په فیسکو په جور باندې اخته او دا د کور مشر په خبري د نه منع کوي،
نو دی هم په ګناه کې مکمل ورسره شریک دی. ولې ځکه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته، هر یو د دې څخه نگران دی، هر یو د دې څخه شپانه دی، او په ورځ د قیامت به د هر یو څخه د خپل شپانه پوښتنه کیږي. د پلار څخه د بچانو لپاره کیږي، د میړه څخه د ماینې لپاره کیږي، او د مور پلار څخه د دې اولادو د لمسیانو لپاره کیږي. دا ټول زما د رب په ذات قسم یې کوي ولار شي چې الله جل جلاله د دې څخه پوښتنه نه وکړي. د کور د مشر څخه دا پوښتنه شدي هغه کیږي. لہذا زو هر مور خور ورور او هر قریب بلکې چې په نامه باندې مسلمانی که په بار ملکی که په دغه ملکی او د ازما ژغ که د نسپیکر د لارې اوري که د فیسبوک د لارې اوري که د واتساپ د لارې اوري زه هغو ته دا په خواست باندې وایم چې بس که د خدای دپاره دا ګناه بالا پرېږده، په دې باندې ټیم مه پاسوه، دا به ته د ټیم پاسي بولې، لیکن داسې وخت به راسي چې بیا به په ورځ د قیامت او په قبر کې سخت عذاب پر دې ټیم پاسي باندې به بیا ارمان کوي. دا به ته ټیم پاسي بولې. ډېر کسان په بار ملکو کې دي وایي موږ پر دې باندې ټیم پاسوو، ډېر کسان د کوره وتلي دي په دې ښارونو کې دي وایي موږ پر دې سروز باندې ټیم پاسوو. ظالمه خو ټیم پاس که یو بیان واوره، یو مسله خو به زده کړې. نبی علیه الصلاة والسلام که عمل په وکړي که نه په وکړي، چې یوه مسله د عالمه څخه زده کړي دا تر 2000 رکعات زیات ثواب لري، تر 2000 نفلو زیات ثواب لري چې یوه مسله خالي زده کړي. ظالمه خو پر دې باندې ټیم پاس د بیان واوره، د علماو بیانونه واوره، د علماو مجلسونه واوره. نن شته دومره جاهل یې، دومره ګمراه یې چې تا ته نه د لمانځه شرطونه معلوم دي، نه و تا ته د لمانځه رکنونه معلوم دي، نه د اوداسه و د غسل فرض در معلوم دي. ظالمه ته چې دومره ګمراه و جاهل یې، دا وجه ده چې تا د علماو بیانونه نه اورې. تا ګرد عمر لکه سروزګر لکه ډم ګرم دې په ډمتوب کې را تېر کړي. ته د مسلمان پر رقم د علماو سره د خپل عمر تېر کړه چې بیا ته شی زده کوی چې که نه زده کوی. ځکه وایي د عطرو په دوکان کې ناسته کوې د عطرو بوی به دې ځي، د قسم عطرو بوی به دې ځي، او که د چرسیانو و د روینیانو د دې بلاو سره ناستو ولاړه کوې د چرسو بوی به دې ضرور ځي. که څوم چرس نشي کولی د چرسو بوی به دې ځي. خو زه دې ته بیا په خواست ویل ټولو مؤمنانو مسلمانانو ته دا زما ورونه دي په هر ځای کې چې زما اواز د عرش په ذریعه باندې اوري، خو هغه ته زه دا وایم چې د خدای لپاره کلکه توبه وکړئ. ورنه زموږ د دې علماو په دې خبرو پسې زما د رب په ذات قسم بیا به ارمان کوئ، خو دا به بیا نه درته میلاویږي. د دې علماو خبرې پسې بیا ارمان کوئ. یو خبره را په یاد شوله، کتاب هغه ورځ ما کتې هغه لیکلي وو چې شیطان د تکبر په وجه باندې الله جل جلاله وشړي. خدا تر تکبر پر بیان کړو په اخر کې دا ویلو وو چې په دې دنیا کې غټ متکبر هغه څوک چې د علماو خبرې نه اوري، دا به په ورځ د قیامت د شیطان سره پورته کیږي، دا به په جهنم کې د شیطان سره وي چې د علماو خبرې نه اوري. تر علماو د ځان غټ بولي او د بیا آیات خپل استنجا به نه زده، الله به د سبحان پنځه مسلې نه زده، او دای به دومره متکبر ذاتي چې عالم ماجه نسکر راواخي یا عالم ماجه وای اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لکه اعوذ بالله پر شیطان باندې وای دا رقم زغلی. انا د اعوذ بالله شیطان زغلی، اعوذ بالله شي ارض وای شیطان زغلی. لیکن نن سبا د رسول الله په امت کې دغه رقم کسان دي چې د علماو د خبرو سره دغه زغلی لکه شیطانان زغلی. خدا به په ورځ د قیامت الله جل جلاله د شیطان سره پورته کوي، او دا به تر قیامت دغه ګمراه او جاهل بیا به شي خبرونه نه د علماو خبرې څوک نه اوري، په تکبر رقم باندې ولاړ شي. که یو عالم المنذر شي هم دی لکه متکبر ولاړ وي، که یو عالم د دنیا او د آخرت خبرې کوي قال الله وقال رسول وای هم دی لکه متکبر ولاړ وي. خدا به ان شاء الله تعالی ود د پورز د قیامت او په قبر کې معلوم شي چې دا عالم ملامت او ظالم کته ملامت وي. دا عالم وتا ته غلطي خبرې کولې کسمه خبرې کولې دا به پورز د قیامت ان شاء الله تعالی او ار چاته معلوم شي. والحمدلله